بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 92 دی او قانون نمبر 21 دی. د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. نن به انشاءالله موږ د تعلمو اعلمو نعلمو قانون وایو. تعلمو اعلمو نعلمو قانون به موږ نن وایو. دا تعلمو اصل کې په تعلمو علم یعلمونه دا موږ سره راځي. تعلمو تعلمو معنا ته پوهیږي، ٹھیک شو. او دا اعلمو چې دی دا په اصل کې دی اعلمو. اعلمو معنا د زه پوهیږم، دا د واحد متکلم صیغه ده. دا تعلمو د واحد مذکر حاضر صیغه ده. او نعلمو دا اصل کې دی نعلمو. نعلمو نعلمو دا د تثنیه و جمع متکلم صیغه ده. دا تعلمو چې دی کنه دا د علمه علمه یعلمو باب نه دی. یعلمو د سمع یسمع باب. علم یعلمو معنا دا پیجندل یا پویدل، ٹھیک شو. نو علم یعلمو نو دغه نه د واحد مذکر حاضر راځي تعلمو، او د واحد متکلم راځي اعلمو، او د تثنیه و جمع متکلم صیغه راځي نعلمو. نو دا اوس مونږ څنګه تعلمو اعلمو نعلمو وایو؟ نو ان شاء الله د دې قانون باره کې مونږ بحث کوو. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر هغه باب چې ماضي یې مکسور العین وي، چې په ماضي کې عین کلمه نه ده. په دې علمه کې د عین کلمه دا لام دی، ګورئ ورته دا عین کلمه پکې دا یو لام دی. نو دا اصل کې دی علمه. نو وایي چې ماضي مکسور العین وي، چې په ماضي د عین کلمه نه چې په دې باندې کسره وي، کسره په دې کې دا زیر وي پې، ٹھیک شو. چې ماضي مکسور العین وي یعنی د فعل ماضي عین کلمه. وګوره دا عین چې دی اولنی عین په علمه کې د عین چې دی دا فا کلمه ده، فا. او دا مینس کې چې کوم لام دی نو دا پکې عین کلمه ده. نو مونږ هم د دقه عین کلمې باس کوو. او دا میم چې پکې دی نو دا لام کلمه ده، لام، ٹھیک شو. نو د دغه عین کلمې د ماضي عین کلمه د ماضي عین کلمه مکسوره وي یعنی زیر وي په زیر. دې ته وګورئ په دې علمه کې، دې ته وګورئ بیا ها علمه. نو په دې لام باندې وګوره دا لام پکې عین کلمه ده، نو په دې باندې زیر دی. نو دقه درته وایي چې هر هغه باب چې ماضي مکسور العین وي، ماضي مکسور العین وي یعنی د فعل ماضي عین کلمه مکسوره وي، عین کلمه مکسوره وي، زیر وي پې. او مضارع مفتوح العین وي یعنی د مضارع عین کلمه مفتوحه وي، زبر وي په زبر. لکه سمعه، په سمعه کې دا میم عین کلمه ده، میم پکې څه شی دی؟ عین کلمه ده، په دې باندې زیر دی. او یسمعو کې دقه میم عین کلمه ده، په دې باندې دا زبر دی. نو دا تا ته وایي چې ماضي مکسور العین وي، چې عین کلمه باندې زیر وي، او په مضارع کې عین کلمه باندې زبر وي. چې په ماضي کې عین کلمې باندې زیر وي او په مضارع کې عین کلمه باندې زبر وي. نو کلم چې داسې باب راشي نو د هغې باب نو بیا درته اوس مخکې وایي نو همدغه شان ها. نو د دغې باب نه چې کله د واحد مذکر حاضر، د واحد متکلم صیغه او د تثنیه و جمع متکلم صیغه، نو د دې تاله زیر ورکول او حمزه له زیر ورکول او نون له زیر ورکول دا جایز دي. کته دا وی تعلمو اعلمو نعلمو امم جایز دي، او کته وی تعلمو اعلمو نعلمو امم جایز دي. خو ګورئ دا یاد وساتئ، تا ته وایي چې داسې باب چې په ماضي کې عین کلمه باندې زیر وي او په مضارع کې عین کلمه باندې زبر وي. نو ګورئ سمع یسمع شو، علم یعلم شو. علمه کې وګوره علمه کې عین کلمې لاندې زیر دی او په ماضي ده او په مضارع کې عین کلمه باندې زبر دی. دقه شان سمعه ته وګوره سمعه، نو په سمعه کې په دې میم دا میم عین کلمه ده، په دې باندې زیر دی. او یسمعو چې دی که نه یسمعو نو په دې یسمعو کې دا میم باندې زبر دی، ٹھیک شو. نو سمعه کې میم عین کلمه ده او یسمعو کې دا میم عین کلمه ده. خو په ماضي کې عین کلمه چې ده که نه، ماضي کې عین کلمه باندې زیر دی او په مضارع کې عین کلمه باندې زبر وي. نو کلم چې داسې باب راشي چې په ماضي کې عین کلمې لاندې زیر وي او په مضارع کې عین کلمه باندې زبر وي، نو د دغه واحد مذکر حاضر، واحد متکلم او تثنیه و جمع متکلم، دغه د علامات مضارع چې دي له زیر ورکول جایز دي.
جایز دی واجب نه دی جایز دی کته تعلم اعلم نعلم وې او کته تعلم اعلم نعلم وې دواړه جایز دي نو یو دا باب شو ګورئ داسې باب چې د هغې ماضي د ماضي عین کلمه باندې زیر وي او د مضارع عین کلمه باندې زبر وي یو دا باب شو دا به درې قسمه بابونه ښه درې قسمه بابونه یو باب خدا شو چې عین کلمه د ماضي عین کلمه کې زیر وي او مضارع عین کلمه کې زبر وي یو دا باب شو بل دویم باب درته ښیي همدغه شان هر یو داسې باب چې د ماضي په شروع کې حمزه وصلي وي یو حمزه قطعي وي قطعي لازمي حمزه وي یو حمزه وصلي وي چې دا حمزه وصلي نه مخکې حرکت والا حرف راشي نو دا حمزه وصلي هغه حرکت ختموي دا حمزه وصلي هغه حرکت ختموي په دې مونږ بحث کړی دی او انشاءالله مخکې را روان هم دی حمزه وصلي او حمزه قطعي قانون را روان دی نو ساته وي چې داسې باب چې د هغې په شروع کې حمزه وصلي مکسوره وي مکسوره زیر والا وي زیر والا بیا وره داسې باب یو خو داسې باب دی چې د هغې عین په ماضي کې عین کلمه باندې زیر وي او په مضارع کې عین کلمه باندې زبر وي دا یو باب شو دویم داسې باب چې د هغې په ماضي په شروع کې حمزه وصلي مکسوره وي مکسوره لکه اکتسبه ته وګورئ دی په شروع کې دا حمزه دی او زیر دی پې وګورئ زیر دی پې ټیک شوه حمزه وصلي مکسوره دی مکسوره زیر دی پې ٹھیک شو نو ګوره یو داسې باب چې د هغې عین کلمه ماضي عین کلمه باندې زیر وي مضارع عین کلمه باندې زبر وي یو باب دویم داسې باب چې د هغې د ماضي په شروع کې حمزه وصلي وي لکه اکتسبه اکتسبه ماضي ده د دې په شروع کې حمزه وصلي ده او یکتسب دا فعل مضارع ده ٹھیک شو نو دغه شو نو داسې باب چې د هغې ماضي په شروع کې حمزه وصلي مکسوره وي لکه اکتسبه یکتسبو په شان دا دویم باب شو نو د دې بم فعل د واحد مذکر حاضر نه واحد مذکر حاضر واحد متکلم تثنیه او جمع متکلم د دې علامات مضارع له زیر ورکول هم جایز دي او په خپل حالت باندې ویل هم جایز دي ٹھیک شو لکه اکتسب یکتسبو دی کنه یکتسبو د دې دا یکتسبو کې چې کله دا تکتسبو کې شي کنه تکتسبو نو ګورئ دا خو تکتسبو دی مخکې را روان دي مثالونه دا تکتسبو دا اصل کې تکتسبو دی کنه نو دا تکتسبو هم ویلی شو تکتسبو هم ویلی شي تکتسبو ټیک شو دي نو دوه بابونه شو اوس درته دریم باب ښیي همدغه شان هر یو داسې باب چې د ماضي په شروع کې تا زایده متورده وي تا زایده متورده څه ته وایي تا زایده متورده څه ته وایي نو اول د تا زایده متورده لږ تعریف یې زده کوي ګوره مجرد څه ته وایي یعنی ثلاثي مجرد څه ته وایي چې صرف درې حروف وي پکې نو دا درې د ماضي په اوله صیغه کې چې درې حروف وي دې ته ثلاثي مجرد وایي چې زاید پکې یو هم نه وي اوس که د دې درې حروفو والا په شروع کې ته تا ولګې که نه چې یاره ته د دې نه ثلاثي مزید فی جوړ کې ثلاثي مجرد دی د په شروع کې تا ولګوه دې لپاره چې یاره دا تا پکې زاید شي چې دا مزید فی شي ثلاثي مزید فی شي ثلاثي مجرد نه ثلاثي مزید فی شي نو کم باب چې ثلاثي مجرد وي د دې ثلاثي مجرد باب نه چې ته ثلاثي مزید فی باب جوړې که نه نو د دې په شروع کې به تا لګې نو دغه په شروع کې چې تا ولګي دغې تا زایده متورده وایي صحیح شوه انشاءالله امید دی پوه شوی وایي اوس درته په دې کې تا زایده متورده تعریف کړی دی نو هر یو داسې باب چې د هغې د ماضي په شروع کې تا زایده متورده وي اوس درته وایي تا زایده متورده داسې تا ته وایي چې د یو مجرد باب نه د مزید باب جوړولو دپاره زیاته شي یعنی یو مجرد باب دی چې ته د هغه نه مزید باب جوړې نو هغه په شروع کې تا ولګوه نو دغه تا زایده متورده وایي او داسې تای متورده والا بابونه صرف درې دي دا تای متورده والا بابونه صرف درې دي دا فعل چې دی که نه فعل د په شروع کې تا ولګوه نو تفعل شو نو وګورئ دا د فعل په دې شروع کې چې را کومه تا ده که نه دې ته تا زایده متورده وایي یو تفعل یو تفاعل او یو تفعلل نو د دې بابونو په شروع کې چې دا کومه تا ده که نه نو دې تا زایده متورده وایي نو تا ته دا دریم باب ښیي یو باب یې راته وښودو چې د هغې ماضي کې عین کلمه باندې زیر وي او مضارع کې عین کلمه باندې زبر وي دا یو باب شو دویم یې درته داسې باب وښودو چې د هغې په ماضي کې حمزه وصلي
مکسوره وي حمزه وصلي مکسوره وي لکه اکتسبه د په شروع کې چې راکم حمزه دی دته حمزه وصلي مکسوره وي زیر دی په وګورئ زیر دی په او دریم داسې باب چې د هغه په شروع کې تا زایده متورده وي تا زایده متورده وي نو دا تا زایده متورده تعریف هم زده کو او داسې صرف درې بابونه دي تفاعل او تفعلل نو ګورئ د تفاعل او تفعلل په شان نو اوس تا ته د درې وانو کې خبره کوي نو د دې درې وانه قسمه بابونو په مضارع کې د یا علامت مضارع نه علاوه باقی درې وانه قسمه علامات مضارع یعنی تا الف او نون تا کسره والا حرکت ورکول جایز دي ګورئ علامات مضارع درې دي یعنی علامات مضارع څلور دي یا تا الف نون دا څلور دي دا یا به ترې لرې کې یا له کسره نشي ورکولی د تا له الف له او نون له دې له کسره ورکول جایز دي ټیک شوه نو تا ته وایي خو د دې درې وانو قسمونو بابونو یو د سمع یسمع باب یو د اکتسب یکتسب باب دغه شان اجتنب یجتنب هم دی اکتسب یکتسب اجتنب یجتنب وغیره وغیره او داسې باب چې د هغې په شروع کې تای متورده زایده وي نو لکه تفاعل او تفعلل په شان نو تا ته وایي چې د دې درې وانه قسمونو بابونو په مضارع معلوم کې د یا علامت مضارع نه علاوه باقی درې وانه قسمه علامات مضارع یعنی تا الف نون د کسرې والا حرکت ورکول جایز دي که ته دغه تکتسبو وی او که تکتسبو وی اکتسبو او نکتسبو دغه شان تسمعو نو ته دا تسمع ویلی شي اسمع په ځای باندې اسمع ویلی شي او نسمع په ځای باندې نسمع ویلی شي ٹھیک شو او دغه درته اوس وایي ورکول جایز دي ماضی مکسور العین او مضارع مفتوح العین مثال د ماضی مکسور العین او مضارع مکسور العین مفتوح العین مثال لکه اول د سمع یسمع بابنا تعلم اعلم نعلم اصل کې دی تعلم معنا د ته پوهېږي اعلم معنا د زه پوهېږم نعلم معنا د موږ پوهېږو اوس دا اصل کې خو تعلم اعلم نعلم دی که نه خو ته دا تعلم اعلم نعلم کې د ګوره د دې په شروع کې دا تعلم کې دا تا علامت مضارع ده اعلم کې دا الف علامت مضارع ده او نعلم کې دا نون علامت مضارع دی نو دا درې علامات مضارع دي نو تا ته وایي چې دې درې وانو علامات مضارع له کسرې والا حرکت ورکول هم جایز دي که دا تعلم اعلم نعلم وی او که تعلمو اعلمو نعلمو وی نو دلته وګوره د تعلمو کې دا باندې فتحه ده دې له مونږ دلته کسره ورکړه تعلمو اعلمو کې حمزه باندې فتحه ده دې له مونږ کسره ورکړه اعلمو کو نعلمو کې نون باندې فتحه ده دې له مونږ کسره ورکړه نعلمو نو دا ویل جایز دي که ته تعلم اعلم نعلم وی او که ته تعلم اعلم نعلم وی دواړه ویل جایز دي ٹھیک شو دواړه قسمه ویل جایز دي نو دا خو د سمع یسمعونه اولنی باب چې کوم مونږ سره د تعلم اعلم نعلم یا ته دغه شانتې والی تسمع اسمع نسمع تسمع دا ته تسمع ویلی شي او اسمع په ځای باندې اسمع ویلی شي او نسمع په ځای باندې نسمع ویلی شي ٹھیک شو دوانو معنی بیا صحیح ده او دوانه قسمه ویل فتحه ورکول علامات مضارع له یا کسره ورکول علامات مضارع له دوانه جایز دي اوس تا ته د دویم نمبر باب ښیي وایي د ماضي په شروع کې چې حمزه وصلي مکسوره وي د هغې مثال وګورئ د ماضي په شروع کې د حمزه وصلي مکسوره مثال اکتسب یکتسبو دی که نه د اکتسب یکتسبو نه مونږه د واحد مذکر حاضر تکتسبو او واحد متکلم اکتسبو او تسنیه و جمع متکلم نکتسبو اخلو نو اکتسب یکتسبو نه مونږ اخلو تکتسبو اکتسبو نکتسبو نو دا تکتسبو هم ویلی شي اکتسبو او نکتسبو نو دا تکتسبو کې وګوره شروع کې علامت مضارع له دې باندې فتحه ده که نه ته دې له کسره هم ورکولی شي تکتسبو هم ویلی شي د تکتسبو نه مونږ څه ویلی شو تکتسبو صرف علامت مضارع له زیر ورکا او اکتسبو دی اکتسبو نو دې نه ته اکتسبو ویلی شي دا اکتسبو او نکتسبو دی دلته علامت مضارع نون دی په شروع کې نو دې باندې فتحه ده که نه ته دې له کسره هم ورکولی شي نکتسبو ٹھیک شوه نکتسبو نو ګورئ د تکتسبو نه مونږ سره
تکتسبو شو، اکتسبو نه را سره اکتسبو شو او نکتسبو نه موږ سره نکتسبو شو. نو ګورئ ته دا داسې ویلی شي تکتسبو اکتسبو نکتسبو، داسې بالکل صحیح دی. او ته داسې ویلی شي تکتسبو اکتسبو نکتسبو، داسې ویلی شي، دواړه جایز دي. ټیک شوه. خو دا تکتسبو اکتسبو نکتسبو دا اصل دی او ته د دې اصل په ځای باندې دا تکتسبو اکتسبو نکتسبو ویل هم جایز دي، که داسې وی هم جایز دي. او دریم نمبر واورئ جي. اوس دریم نمبر د ماضي په شروع کې د تا زایده متورده والا بابونو مثال ګورئ چې په شروع کې تا زایده وي، د کوم باب په شروع کې چې تا زایده متورده وي نو لکه تصرف یتصرفو، تصرف یتصرفو، نو د دې تصرف یتصرفو نه چې د واحد مذکر حاضر واحد متکلم تثنیه و جمع متکلم واخلي نو تتصرفو تتصرفو اتصرفو نتصرفو، نو ته دا تتصرفو په شروع کې تا علامت مضارع ده او دا یوه تا یې خپله ده، دا یوه تا خو علامت مضارع ده او دا بله تا زایده متورده ده. نو د علامات مضارع دا کومه تا چې د علامت مضارع ده، دا حمزه د علامت مضارع ده، دا نون علامت مضارع ده، دا یو نون دا دی ګورئ نتصرفو. نو تتصرفو اصل دی، اتصرفو اصل دی، نتصرفو اصل دی. ته د تتصرفو په ځای باندې تی تصرفو ویل جایز دی. د علامت مضارع تا له شروع کې چې کومه تا د دې له ته کسره ورکولی شي جایز دی. اتصرفو په ځای باندې ته اتصرفو ویلی شي، نتصرفو په ځای باندې نی تصرفو ویلی شي، دا جایز دی. نو تتصرفو اتصرفو نتصرفو دا اصل دی او د دې په ځای باندې ته داسې هم ویلی شي جایز دی تی تصرفو اتصرفو نتصرفو. ټیک شوه. یا دغه شان تتقبله تتقبلو اتقبلو نتقبلو په ځای باندې ته ویلی شي تی تقبلو اتقبلو نتقبلو. ټیک شو جی. نو دغه موږ سره دا درې واړه بابونه پوره شو. اوس را سره یوه څلورمه خبره ده، اضافي یوه خبره ده. ګوره موږ سره درې قسمه بابونه شو. یو د سمع یسمع باب شو چې ماضي کې عین کلمه باندې زیر وي، مضارع کې عین کلمه باندې زبر وي. نو ته د دې واحد مذکر حاضر واحد متکلم تثنیه و جمع متکلم د دې په شروع کې چې راکم علامت مضارع ده ته په دې باندې زبر هم ویلی شي، زبر اصل دی او د دې په ځای زیر هم ویلی شي. ٹھیک شو. لکه تسمع په ځای باندې تسمع ویلی شي او د اسمع په ځای باندې اسمع ویلی شي، د نسمع په ځای باندې نسمع ویلی شي. دا یو باب شو. دویم باب داسې باب چې د هغې په شروع کې حمزه وصلي مکسوره وي، حمزه وصلي مکسوره لکه اکتسبه یا اجتنبه. نو دا اجتنبه او اکتسبه چې د دې واحد مذکر حاضر راځي تکتسبو تکتسبو د یکتسبو نه موږ سره راځي تکتسبو. د علامت مضارع یا له کسره نشي ورکولی ځکه چې په یا باندې کسره ثقیله ده، مشکله ده، عرب دا نه خوښوي، نو په یا باندې نشي راتلی، په یا باندې کسره نشي راتلی. نو چې کومه تا په شروع کې راځي که نه، د کم باب په شروع کې چې یعنې د کم صیغې په شروع کې چې تا راځي که نه تا علامت مضارع، نو هغې تا لم کسره ورکولی شي، حمزه لم کسره ورکولی شي او نون لم کسره ورکولی شي. ٹھیک شوه. نو د تکتسبو نه موږ سره تکتسبو هم ویلی شي، د اکتسبو په ځای باندې اکتسبو هم ویلی شي او د نکتسبو په ځای باندې نکتسبو ویلی شي. او دغه شان دا دریم باب چې په شروع کې تا زایده متورده وي نو د هغې په تتصرفو په ځای باندې تتصرفو ویلی شي او اتصرفو په ځای اتصرفو ویلی شي او نتصرفو په ځای باندې نتصرفو ویلی شي. یا دغه شان تتقبله دی تتقبلو، تتقبلو په ځای باندې تتقبلو ویلی شي، اتقبلو په ځای باندې اتقبلو ویلی شي او نتقبلو په ځای باندې نتقبلو ویلی شي. دا جایز دي که ته په خپل اصل کې وی او که نه ته د دې علامت مضارع له کسره ورکې، دواړه جایز دي. اوس درته یو اخري خبره کوي او د ابا یعبا، ابا یعبا کې چې نه دی د یعبا کې دا کومه تا یا ده که نه، نو د یا لم کسره ورکولی شي، صرف دا په ابا یعبا کې ویلی شي. ابا یعبا کې د یا لم کسره ورکولی شي، تا لم ورکولی شي، حمزه لم ورکولی شي، نون لم ورکولی شي. په ابا یعبا کې څلور واړه علامات مضارع له یا د کسره ورکولی شي، جایز دي. خو د دې نه د ابا یعبا نه علاوه نور بابونو کې یا له کسره نشي ورکولی، صرف دا خصوصیت د ابا یعبا کې دی، یعبا نه دی په دې یعبا کې دی. یعبا، تأبا، ابا او نعبا. یعبا دا د واحد مذکر حاضر شوه، تأبا دا د واحد مذکر حاضر شوه او یعبا د واحد مذکر غایب ده. یعبا واحد مذکر غایب، تأبا واحد مذکر حاضر او ابا واحد متکلم او نعبا تثنیه و جمع متکلم. ٹھیک شو. نو ابا یعبا کې د مضارع ټولو حروف اتین لا
کسره ورکول جایز دي حروف عتین دغه دي څلور دي یو یا ده نو ګورئ دې کې دا یا ده شروع کې یو تا ده ټیک شوه او یو الف دی او یو نون دی نو دا څلور حروف عتین دي د څلور وانو حروف عتینو له کسره ورکولی شي صرف په ابا یعبا کې د یعبا د ابا یعبا د مضارع دا د مضارع یعبا چې کوم دی که نه یعبا د دې مضارع ټولو حروف عتین له کسره ورکول جایز دي لکه یعبا د یعبا په ځای باندې ته یی با ویلی شي د تعبا په ځای باندې ته تی با ویلی شي د اعبا په ځای باندې ته ای با ویلی شي او د نعبا په ځای باندې ته نی با ویلی شي ٹھیک شو یعبا په ځای یی با تعبا په ځای تی با او اعبا په ځای ای با او نعبا په ځای باندې نی با ویل دا جایز دي نو دا موږ سره د نن ورځې د تعلمو اعلمو نعلمو قانونو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام